السلام علیکم عزتمنو. یو مور راپاسی او د خپل د لور قاتله څنګه سازېدلی شي. عزتمنو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، د یو ښځه او خاوندو د دغه جینۍ مور او پلار به کوله ډېر غریب و، خو د دې ښځې 5 بچي وو، 2 لورانې وې، 2 زامن، خو د ده چې دا کومه یوه لور چې دې قتل کړې ده دا د 6 کالو وه، یعنې 2 نمبر جینۍ وه ده، یعنې د مشرۍ نه کشرۍ وه 2 نمبر باندې. خو عزتمنو چې دې ته دا کشرۍ لور بیماره وه، دا تلله دمګرې ته یا اسپتال ته تلله، خو دغه ماشومې به د مور پسې جړل او ورپسې منډې به یې وخلې. په مور یې دماغ کار ونه کړو، دا لور یې راواغېستله او په واشنګ ماشین کې واچوله او د پاسه پې کپړې واچولې، یعنې دا څه بیا راپسې شاته راونوځي. خو د مور دا فکر نه و چې یعنې دا به مړه کېږي، بیا به زه ژوندی یعنې نسي کوم. عزتمنو، دا د ورځې 10 بجې وې چې دا یې په واشنګ ماشین کې واچوله او لاړله. نو هلته چې ملا ته تللې ده، د ملا نه واپس راغلې ده د خپل تور کور ته، او تور ته دغه شانتې کیسه وکړله چې ما جینۍ دغه شانتې په واشنګ ماشین کې 10 بجې بنده کړې ده. چې څنګه یې خپلې تور ته دا خبره وکړه، نو تور بې عزته کړه او ورته ویې شبه زر کوه، لور به دې وجلې وي. هغه چې څه ټایم کې کور ته راغلله او ویې کتل، نو لور یې د رښتیانو مړه شوې وه، او مور یې بیا په چغو باندې ځان وجلو. خو عزتمنو، غټه خبره دا ده چې هغه ښځه اوس پولیسو سره ده او پولیسو نیولې ده. عزتمنو، هېڅکله خپلو ماشومانو سره داسې کار مه کوئ چې ماشومان در پسې جاړي او تاسو د خپلو ماشومانو قاتلان بیا ساز شئ. دا خو ماشومان دې نه پوهېږي، د مور نه علاوه زندګي نشي تېرولی. د پلار فکر ورسره دومره نه وي چې څومره ورسره د مور فکر وي. مور ته هم داسې نه ده پکار چې دومره ظالمه سازه شي چې خپله لور په واشنګ ماشین کې بنده کړي. عزتمنو، نو د دې اخرني انجام به بیا یعنې څه وي؟ اخرني انجام د دې دغه ده چې ټول عمر به اوس په جیل کې وي، په جیل کې پته دنیا ته هم شرمنده شو. عزتمنو، د دې په خبره باندې ستاسو یعنې څه خیر دی؟ حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. ستاسو خپله رایې یعنې څه د دې ښځې ته د اخر کومه سزا ورکړل شي. عزتمنو، زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.